अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स तासो गोरे प्रोग्राम विखे जुने और ज़ैम सलमा इम्तियाज़ तासो टोलो ता हर कले पदे प्रोग्राम के और व्यूअर्स मौसम द बेखबर चे कम दिनो डेढ़ खदे बेगा चे कम दिनो बारानम शवे दे वर्सरा हवाम सफा शवे दा लोगों ते चे बंदा बुटु तरफ तो गुरी बुटु तरफ तो पक्कतो बने हम द इंसान झड़ा खशी पदे बने चे शन बुटी दी और सफा सफा दी असे बेखबर चे कम दिनो लगों ते मख के ज़माने ना मख के टेन्योर द PTI ना लगों ते गंदा शवे दे नो चे बारानो शिनो मंगा दावरत वेली शू चे लगों ते सफाई पके राशि नो ख्वांदम कई और असम व्यूज़ बारान नपस खामखा वर्सर मौसम पे लगों ते नोर यखीगी नो पदे के लगों ते एहतियात कोल पकार दे असम वायरस हम फैलाओ दे और चे ब्या लक दसीने बीमारियां ने हम खल को तो लगेगी नो आगा ब्या असे कना लक दस लगी कना चे शायद चत द कोरोना वाले चे द सिम्टम्स द कोरोना और द जुकाम बुखार तकरीबन यो रंगी दी खजी व्यूज़ बावल तुबा तबा हर कले में ब्यागे नपस मुंगा बफल गेस्ट तरफ तबजू अस्सलाम वालेकुम तुबा वालेकुम अस्सलाम ठीक ठाक ज बिल्कुल खैम तास संगे बिल्कुल सही तासो बारान را تخکاری چې خ خوند مغسته دی وی باران وریږي بلې ساسي او زه جانان دیدن ته چرته ودرېګم نو واقعي په بیګاډر خپل باران په خبر کې وریدل خو شای علاقو کې واوره هم وریدل د نو واوره خو بلا خوند کوي د پاسه واوره وریدي او غرونو لمبې کولې ما جانان چې د یو بل سره واده کولې نو ډیر خوند کوي انسان زړه غواړي چې دا واوره موسم لتلی وي د سي علاقو ته چې چرته واوره هم وریږي خو په خبر موسم هم واقعي ډیر ښکلی شوی دی او موږ خبر تاسو احتیاط هم کول پکار دي یخني د انسان انجوای کی ځکه ورکوټ شان یخني وی راشي او تیر شي راشي او تیر شي بل دا کنه چې زیات خلک هم دغه سوچ کوي صبر وکړو ډیر ګرمي کتلې ده نو په دې یخني کې لګون ته خون بواخلو کنه خو هغه خون د اغشتو کې به د انسان چې کم دي نو سینم خراب شي ورسره زکام بخار بالکل ټول سیزن زکام د خلکو بیا بس زما په خیال چې هغه جوشاندو پیکټس چې کمی کم دراز کولا کوي کې جوشاندو پرته بالکل ها ویوز اس گیسٹ طرف ته برازو نن چې کم دنو مونږ سره یو ډیره زبردست گیسٹ دا ینګ دا ډیره خشته دا ډیره ټالنټډ دا او ورسره یو کینسر سروایور هم دا داغه سټوري چې کوم ده نو داغه لکه دا سروایوینګ والا سټوري چې کوم ده دا یو پفل یو انسپریشن دی او څنګه چې ویل کېږي کنه چې همت مردا اور مدد خدا نو واقعي دا چې کوم ده نو زموږ په دې گیسٹ باندې پورا راضي هغه کینسر له ډیفیټ ورکړی دی شي از ناو کینسر فری اور مونږ چې کوم دنو خبرې اترې بکو ماهنور خان سره او زباغه ته هر کلی وایم السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه ماهنور ټیک ټاک تاسو څنګه بالکل ټیک ټاک توایا بس شکر ډیر ښه روان دي شکر دی اپ څنګه اناونس خو راځي خدا د چې کورونا ده نور ښه روان دي نور ښه روان دي کورونا لاک ډاون کړی دي خلک خو نور ښه روان ایگزیکټلی او تاسو د کورونا نه هم یو غټ داسې بیټل چې کوم دی کورونا هم هغه تاسو کورونا هم تیر کړی ده دا خو ماشاءالله بیا ډیره تکړه نه نو ماشاءالله مونږه ماهنور ګورو نو هغه زمون لکه زما په خیال چې ماهنور خپل اونه وي نو پته نه لګي چې هغه څومره سختونه تیر شوی ده داسې لګي چې نه یو داسې انسان دی چې هغه منی چې ته د اړو خدای امتحان نه دی راغلی او بس خدای پاک ډیر ښکلی پاللی دی او راغلی دی سټیج ته راورسېدو خو ساتلو والا خدای دی بالکل او دا هغه خبره چې لوکس کین بی ډیسیوینګ دا خبره ټیک ده دا اکثر مالا تاسو چې یا داسې سزې زلاړ شم نو څوک یقین نه کوي نو مال هغه ځای کې لږ غوسم راځي کنه دا اوس دا کومه خبره خو بیا زه خوشاله شم چې زه دونه موټیویټینګ یم دونه دا قیم چې خلکو ته اړ پته نه لګي چې زه چرته نه جوړم پاتې شوی ایگزیکټلی دا تاسو ګټه د مانور انسان چې دومره لوی مرض نه تیر شي او دومره ډیرو مرحلو نه که دا اوس تاسو نه مونږ تاسو کو څومره مدت تاسو تیر کړو واقعي چې تاسو نو هغه ډیره لوی مدت ده د هر څن انسان تیر شي نو هغه بیا د سې نه تاسو نن چې ماشاءالله څنګه یې ډیر انسان ډیر خراب شي مونږ لیدلې دي زمونږه څومره خلک مخې ته راشي چې هغه د کینسر غونډې لوی مرزونو نه تیر شي هغه چې پهله څنګه هغه شان بیانې موږ چې ځواني ولاړه تیر شوله هغه شان پاتې نشو نو تاسو نه به هم نن موږ دغه سټوري او څنګه دا لکه چرته درته پته ولګي دا کم وخت کې چې د سي بیماری سره مخ او څنګه مو لکه ځان دې ځای ته راورسو چې ماشاءالله تاسو نن هم دومره سترونګ یې دا زما 8 سټانډرډ کوم زه ایله پروموټ شوی وم زه نو زما سپینزو سبلډ براتلو نوز نه بلیډینګ بکیدو نو
یو خو بلیډینګ وي چې هغه ریګولر لکه داسې تیز وینه وي دا به داسې چنکس وو که نه داسې ټایپ به وینه وه نو ما هغه دونه سیریسلی وانغسته نو ورو ورو پین سټارټ شو بالکل پیل شم زه ډېره هیلدي ماشوم وم زه چېرته وړوکوالي کې ناجوړه شوې نه وم نو امي وایي چې لکه یو ځل ناجوړه شوې خو داسې ناجوړه شوې چې سم ټول دغه دې وښکلو دا غونډې مودې کسر ووتلو نو بس هغه چې ما امي ته وویل مونږ ډاکټرز له لاړو نو دلته ماته جوینټس ټریټمنټ وشو که نه نو هغې سره زه نور خرابېدم چې ځکه ما نه په ټیسټ لپاره کوم ځای نه بلډ واخیستلی شو نو هغه به پرپل شو هغه ایریا په ټول ځکه سکین کې دننه بلیډینګ وشي که نه نو بیا زه هغې اسه بلیډینګ چې کوم دی نو هغه نارمل کسانو ته هم کیږي خو مسله زموږ په ملک کې همدغه ده کنه چې زموږ ډایګنوسس ډېر لیټ کیږي نو دلته بیا زما تره دی انور خان نو هغې زه بوتلم ډاکټر له هغې رشته دار و ډاکټر رفیع الله اورکزی دی ار ایم آی کې نو هغې ډایګنوز کو زما دا شي نو بیا هغې نه پس شفا کې ما نور ټریټمنټس واخیستل نو 4 ایئرز خو د دې ټریټمنټ روان او بس هغې نه بیا ریمیشن کې شو خو د دې دای چې ریلیپس خطره یې که نه بیا بالکل دوباره وشي هغې او نو زما برین ته هم چې د سپریډ شوی و ټیومرز کې نو هغې ریډیشنز وغیره وشو نو د دې تقریبا 9 ایئرز وشو چې دا ټریټمنټ ارزه اوس زه الحمدلله چې ده نو څونه مودې نه کنه ستاسو اوس لکه علاج نه کیږي مطلب علاج خو به سټاپ شوی کنه علاج نور سټاپ شوی دی ټیبلټس وغیره یې هغه لکه 3 ایئرز وشو چې زما هغه هم بند شوي دي ښه ټابلیټس هم بند دي شکر ښه او بیا تاسو لکه ایرلی چیک اپ کوئ 6 months اول داسې و چې زه به منتلی تلم ویکلی به تلم اول بیا منتلی ته شو بیا 3 months بس بیا 6 months بس اوس چې دی نو یو سم مودې به 6 months بس بیا به ایرلی شي ښه مانور ګوره لکه ډېر عام انداز کې خبرې کوي دا داسې خبرې کوي کنه چې لکه دا ډېره عام بیماری ده ټیک شو کنه عمدې نه د انسان د ویل پاور پته لګي کنه مطلب چې څونه غټه بیماری وي هغې دپاره هغه عمره بیا ویل پاور هم پکار دی نو ته به د ویل پاور په باره کې به سره چې لغونته ویوز ته لغونته پته ولګي ویل پاور خو الله بلډ کېږي زه یم چې تاسو ته سپورټ یې که نه زما پلار زما ډېر زیات غټ سپورټ و او مور زما لکه زما بابا او امي داسې کړي دي چې هغې ټول لایف لکه چې زما کله دا ډایګنوز شو هغې بالکل سټاپ شو نو ټول اټینشن ماته دا کینسر چې یو کس ته کور کې ټول کور ته تقریبا کینسر وي هر خپل دغې کې نو زما واړه سسټرز هم وروڼه خامخا افیکټ شوي به وي ورسره چې دوی به ما سره هاسپټل کې تاسو مشره یې او زه مشره یم ټوله کې نو هغې ټولو ماله ډېر زیات زما سپیشلی پلار چې دی که نه نو هغه خو ډېر زیات ماله سپورټ راکو ښه دې فیلډ ته چې اوس زه کوم کې هم د بیوټي بلاګینګ وغیره کوم هغې ته هم زه بابا ټول موټیویټ کړی یم راغلی ما ته او نو ډېر موټیویشن شي او کور کې سپورټ کول والی که نه ویل پاور خپله بلډ شي تاسو باندې هغه یقیني که نه چې او در یقین درکړي چې ټیک به شي او دغه به شي او زما پلار اصل کې ډېر جولي غونته کې سړی و هغه چېرې هم دا نه دي ویلی چې دا به وشي یا به دا مړه شي هغې زه دې طرف ته زما ټوټلی نیچر چې دی بابا په شان خپله چې تاسو ته پته ولګېده نو تاسو یېرېدلې خو به یې ډېر زیات شروع کې ما ته نه وه پته شروع کې نه وه پته ما نه دي پټه کړې وه ځکه ډاکټر هم وته چې ورته مه وایې داسې شروع کې ویل پاور چې دی نو دونه نه خامخا او خلک خراب شي ډسټریکټ شي پکې او ویل پاور چې لوس کړي نو خلک خامخا ورسره دغه شي دوی ما نه پټ کړی و چې زمونږ کور ته ټریټمنټس لږ وشو رالو نو ما هغه زما دا عادت دی زه هر څه کې ګوتې وایم او چې وګورم څه دي څه نه دي نو هغه ما هغې کې وکتل لوکیمیا لیکلی شوی وه که نه بلډ کینسر نه و لیکلی شوی نو هغه ما نیټ کې ګوګل کې سرچ کو نو هغې کې راغلل چې دا خو کینسر اف بلډ اینډ بونز وغیره نو هغې نه ما ته شروع کې لږ ډسټربینګ و او ډېره خفه وم خو بس یو منت به لګېدلي زیات نه زیات زه به خپله ټیک شم لکه ما ډېر دا سوچ ونه کړو که نه چې زه به دا دې کې دا مس هیپننګ کیدی شي چې ډیث هم کیدی شي یا څه بس بابا کم سټیج کې دا ډایګنوز شوی دی دا سیکنډ سټیج دې کې 4 که 5 سټیجز دي که نه نو هغې کې بیا ټایپس هم وي زما لوکیمیا ایلیلو ټایپ بی مطلب سیکنډ سټیج از ا کائنډ اف سیویر سټیج کنه مونږه دا خطرناک دسې ګڼو چې هغه پورې د انسان لکه څومره فرست سټیج نه تاسو سیکنډ ته ځئ نو تاسو ټریټمنټ لا سیوا کېږي انټینس کېږي هغې لحاظ سره خو دا ده چې پیرنټ سپورټ لکه هسې کله کله زه سوچ کوم د مور پلار سپورټ واقعي لازمي وي که هغه بیماري انسان ته ولګي که هغه تعلیم شي که هغه یو نوی سټپ تاسو اخلئ د خپل ژوند کې که ژوند ملګري انتخاب کوئ ځان ته خو چې دا مور پلار ملاتړ نه وي که نه انسان ډېر زیات کمزوری
نو د دپاره وایي که نه چې مور پلار یو هغوی ته هم پکار ده چې هغوی هغه بچی انډرسټینډ کړي بل د هغوی ویل پاور هم دومره سټرانګ پکار دی څومره چې مور پلار مضبوطي دومره هغه بچی مضبوط ګوره لکه څنګه چې لکه هغه خلک وایي که نه چې سمایل از انفیکشس که نه چې یو کس به خاندي نو بل کس ورته هسې یو سمایل ورکړي ټیک شو که نه همدغه شان چې یو کس سټرانګ وي که نه نو بل کس د هغه د سټرینث نه بیا سټرینث اخلي بالکل ایگزیکټلی او نو چې د مور پلار کې چې هغوی کې چې دننه یو سټرینث وي که نه او د هغوی منټلی سټرانګ وي نو خامخا اولاد چې کوم دی نو هغوی ته بیا عمقه سټرینث هم ملاو شي د هغوی بیا ویل پاور هم ډیولپ شي او ویوز بله خبره دا ده چې لکه څنګه چې موږ ماهنور ګورو ماهنور ته خو ماشاءالله په کتو باندې بالکل پته نه لګي چې دې ته دغه شانتي یو لویه بیماری ده نو د دې نه دا صفا پته لګي چې کینسر چې ارلی سټیجز کې د دې ډیټیکشن وشي نو اټ از کیوربل چې څنګه ویل کېږي ایگزیکټلی او بل دا خبر ده چې مونږ ډېر په ورکوټي بیماریانو ته ایسم لکه مونږ وایو چې دا هیڅ هم نه دي پرېږده ښه به شي کور کې چې ته دوايي واخله چې ته کورنۍ ټوټکه استعمال کا خو نه چې چېرته لګي یو څیز مسلسل دی هغه تکلیف جوړوي نو هغې باندې سترګې نه پټول پکار خیر دی که یو 1000-2000 روپۍ تاوان شولې په ځان لګول پکاري ځان نه خو ښه هیڅ هم نه دي ښه ډاکټر له تلل پکاري ښه ځای نه چیک اپ کول پکاري چې انسان ته پته ولګي چې سبا له هغه خدای مکه دونه غټه بیماری ډایګنوز کېږي وروسته پته لګي چې جی د دې بیماری خو کال 2-3 شوي دي چې دا تاسو ته لګېدلې ده او هغې بیا علاج نور ګران شي په هغې باندې لا ډېرې پیسې لګي بیا ځکه د ډېرو خلکو وس هم نه نو پکار دا چې همغه ټایم چې کله لږ غونتې ورکوټې فرق موږ ته په خپل بدن کې فیل شو چې لږ شان څه مسله شته دی چې موږ نارمل نه لږ شان ابنارمالټي طرف ته راغلي نو پکار ده چې ډاکټر ته لاړ شو او ځان پې غلی نه کړو دا ډېره ضروري ده ښه همدغه کوېشن مانو نه به هم تپوس وکړو چې ته څونه ټایمه پورې لکه تاسو ته پته نه لګېده څونه ټایمه پورې بېخبري کې تېره شوې ده زمونږ کم از کم 3 to 4 months بیسیکلی چې دی نو ډاکټرز باندې تېرېدل چې تلم به راتلم به نو غلط ټریټمنټ وشو که نه جوینډس ځکه ډایګنوزز هم د دې ډېر ګران دي د دې ډېر بل شانتي ټیسټ چې دومره ټیسټ و زما چې کله ډایګنوز کېدو نو RMI کې بیا زما ډایګنوز شو هغه نو هغه دپاره هم دلته ډایګنوز د عام کلینکس ته زه به یم چې نه ځئ نو ښه ده که نه چې دا کم سم هاسپټل یې که نه نو هغې ته لاړ شي انسان صحیح ټیسټ وشي ټیک لیبارټریز کې نو پته ولګي ځکه چې څومره لیټ کوي هغه شیز ورس کېږي که نه خرابېږي خامخه نو زه وایم چې لکه ټیک ځای ته ځئ نو چې ډایګنوز ټیک کېږي ښه مانو ډېر شارټلی موږ ته به لږ سمټمز به ووایې چې نورو خلکو ته هم پته ولګېږي بیا هغې نه پس ستا بیوټي بلاګینګ باندې به خبرې کوو ټیک شو زما سمټمز شروع کې دغه و چې تاسو ته مې وایي چې بلډ به راتلو که نه د غاښونه ګمز نه به راتلو او نوز نه نو هغه به رني بلډ نه و که نه لکه هغه به چنکس کې و ځکه زما وایټ بلډ کم و نو اوس دا چې چا څنګه ټایپ کینسر یې که نه نو هغه سمټمز دي مطلب مختلف سمټمز دي خو لږ هم تاسو ته داسې لګي چې ستاسو باډي تاسو ته وایي چې زما کې څه اوس خراب دي یا څه ټیک نه دي نو هغه کور کې ضرور وایي ما هم دا ده چې ما نه ویل که نه شروع کې ما وایي دا بس هسې به راځي یا برش کېدی شي برش سره داسې شوي نو زما نه ویکنس هم ډېر ویکنس و ډېر زیات ډېر زیات زما اینډ کې خدا حال چې زما په ملا باندې به ډېر زیات پینز و اینه به ما جړل بیا دومره پینز به شروع ها او ورسره جوینټ پینز هم جوینټ پین ډېر زیات دي او ورسره فیور او که نه فیور لاست کې فیور شو او کنټینیوس فیور و بیا ها کنټینیوس فیور خو اصل کې دا هم وی شروع کې چې تاسو فیور یو الارم وي چې تاسو بدن الارم درکوي چې څه ګډوډ روان دی نو چې څه خرابي وي نو انسان باندې एकदम تبه راشي ځکه خو یې که نه چې تبه عام نه اغوستل پکار چې نه بس هسې ستومانتیا نه راغله نه د هغه چې بیا در باندې راځي نو غم کول پکاري ځکه چې تبه هر هغه څیز تاسو بدن کې چې کومه خرابي ده د هغې انډیکیشن ورکوي بالکل هماغه هغه سوزش چې ورته وایي یا انفلمیشن چې کوم ورته وایي نو د انفلمیشن پر ریسپانس کې بیا فیور ډیولپ کیږي او فیور چې کوم دی نو شوډ ناٹ بی ټیکن لایټلی یو چیز به بل زه شیر کول غواړم چې یو داسې فیملی کې چاته داسې څه ډایګنوز شي چې داسې بیماري نو ماحول لږ ټیک ساتي که نه کور کې چې ټول په ژړای او هغه چې بس نو هغه کس کوټي کمي او هغه چانسز وي نو هغه خپل هغه حوصله ختمه شي زه خو تاسو ته بیا زما پلار چې څنګه حوصله وه هغې نه ټول ما ویل پاور ټول هغه دی که نه نو هغې وجې نه چې هغې کور کې ماحول داسې به چې هر وخت خندا او مستی او دغې ما دا فیل کړی نو چې زما کینسر هم شته یا دا شي بس ایر شو یو قسم د میندو زړه چې کم وي که نو هغه هم ډېر زیات ویک وي خو ستاسو مور چې کومه ده نو هغه ستاسو د والد صاحب نه به سټرنث اغوښتي او بیا هغه سټرنث به تاسو له به ورکوي نو هغه ټرانسفر اف سټرنث دی دواړه زما مور او پلار لږ دغه چینج نیچر یې چینج دی خو دواړه ماشاءالله ښه سټرانګ دي او هغې بیا هغې وجې نه زما هم کېدي چې
ښه ویوز دلته لغونته یو وړه غونته دمه باخلو بیا هغې نه پس ګورو چې ماهنور چې کوم دی نو بیوټي بلاګینګ څنګه کوي او د هغې نور څه بزنس دی نو موږ سره اوسئ جی جی ویلکم بیک ویوز اور پروګرام ویښه جنو کې تاسو ټولو ته یو ځل بیا هرکلی موږ سره ماهنور خان په پروګرام کې موجوده ده دا یو کینسر سروایور هم ده ورسره بیوټي بلاګینګ هم کوي اور مطلب میک اپ آرټسټ هم ده نو ماهنور سره لغونته نور خبرې اترې به د بیوټي په باره کې به لغونته وکړو چې تاسو دا بلاګینګ کله شروع کړی دی او میک اپ آرټسټ تاسو کله جوړ شوي دا لږ راته ووایئ دا داسې چې زما وړوکوالي نه ډېر زیات میک اپ ته شوق وکړی نو نو خو ما زما لږ څه بل شان سیوا شان ما امیا پروډکټس یوز کول او دغه چې کله زه ناجوړه شم نو تاسو ته خو پته کینسر کې ویښته لاړ شي که نه نو زه ډېره بیوټي کانشیس یم ما وایي چې زما ویښته لاړل نو ما به هغې کې کور کې به هم نو ډاکټر هم دې ته وایي چې دې ته لږ دا نیټ وغیره دغه کې چې دا بیزی هغې کې نو ما به کې ټوټوریلز وغیره کېدل نو زما نور هم شوق پیدا شو دې سره نو بس دې وایي چې دې کې خوشحاله د دین پروډکټس اغوستل به راته چې سبا مې په کار وکړه نه هغې نه زما شوق نور هم دغه شو لږه لاس مې هم صفا شو کول به مې ټول ورځ به ناسته وم میک اپ ځان له به میک اپ کو ځان له خویندې به هم کېنولې ورکوټې خویندې ملګري بیا چې ما کله کالج کې ایډمیشن واغوستو نو هغلته به ما نه ټول زما کې کینسر او هغې ټریټمنټس روان وو هغې کې به زما مخ داسې ګلو کوله چا ته هم پته نه وه لګېدلې زیاتره خلکو ته ما به سکاف هم اچولو ویښته مې نه و چې هغې وجې نه که نه نو هغې به وي چې دا ستا مخ څنګه ګلو کوي او دا څنګه ته څه یوز کوې څه سیرمز یوز کوې یا څه نو ما به هغه ټوټکې یا کورنۍ ټوټکې امې به راته خولې یا داسې اومه مې کتې نو هغې ته به مې خولې نو ما هغې نه دا شیز رالو چې زه خو دا شیز کولی شم که نه چې مخکې انفلوئنس کم څوک او چاته ښه شیز وښیم ښه پروډکټس وښیم هغې نه بیا زه مخکې دغه شان دا شي نو مطلب دا که نه چې لکه تا باقاعده څه ټریننګ نه دی اغوښتی نه ما کلاسز اغوستي دي د میک اپ کلاسز هم اغوښتي دي ډېر ځایونه مطلب همدلته پېښور کې پېښور کې م اغوستي دي بهر هم پېښور نه اسلام آباد کې م اغوستي دي خو هغه یو دی چې هغه تاسو ته میک اپ آرټسټ دغې کې هیلپ کولی شي بیوټي بلاګینګ هغې که نه هغې کې تاسو خپل ټوټوریلز اچولی شئ په انسټا باندې کم یو هینډل باندې هم چاچوئ او بیا هغې کې چې د تاسو نه خلک چې ډېر فالوینګ شي نو بیا کمپنیز تاسو ته رالیږي خپل پروډکټ چې دا یوز کړي او د دې ریویوز ورکړي نو بیا هغې ریویوز چې موږ ورکړو خلک هم هغې اخلي که نه هغه شي دا بیوټي بلاګینګ نو ستاسو کم اپ زیات یوز کوئ او انسټاګرام باندې بس زما انسټا باندې کوم زه بلاګ ښه ته به ګوره که نه مطلب لکه دا لکه یوټیوب شو دغه شانتې دا نور میډیمز چې کم دي که نه نو په هغې کې که موږ وګورو نو لکه ډېرو خلکو ته نه ډېر صحیح زده کړل بالکل په کور ناسته باندې بالکل دا یو ډېر لوی سپورټ دی ایگزیکټلی سپورټ دی ډېر لوی لرننګ ډېر زیات کیږي او ورسره د اټس ا سورس اف ارننګ لکه هغه د ګټې وټې لار هم هغه ده اوس خلک کور کې ناستي او که اوس ماهنور ده د ماهنور خو راته نشته پته چې هغه ته ارننګ کوي او که نه کوي بالکل زموږ دی چې موږ ریویوز ورکو یا چې کوم موږ ټوټوریلز وکړو موږ ته چې کوم کمپنیز کانټیکټ وکړي هغې چې بیا پروډکټس کم خرڅ شي زموږ په تھرو باندې زموږ یو کوډ هغې راکړي کوډ به کې زموږ کمیشن هم وي که نه او هغې کې کمیشنز وي او بیا موږ ته فری پروډکټس راځي هغې کمپنیز والا فری پروډکټس رالیږي بالکل دغه چې تاسو دا یوز کړئ او بیا د دې ریویو ورکړئ نو زه خو ډېر آنېسټ ریویو ورکوم چې ما ته شي ټیک فیل نه شي نو زه بیا هغه وایم نو که زما کې نقصان هم وي نو زه بیا نیګیټیو ریویو هم ورکوئ نیګیټیو هم ورکوم زما دې کې ډېر دغه دی چې بیا خو به کمپني ډېر خیال کوي او آنېسټ ریویوز خو ډېر لازمي دی په دې باندې چې په دغه شانتې بیا ستاسو ویور بیس باندې ډیولپ کېږي دا شروع کې خو بالکل دا خیال ضرور پکاري چې لکه تاسو چې کم خلک فالو کوي هغې به تاسو په دغې باندې پروډکټ اخلي نو چې سار له هغې اعتبار کوي اعتبار کوي نو چې سکن پروډکټ تاسو ورته ټیکو دا او سکن دونه سینسیټیو شي چې ما ته خپله پته ده زه ډېر کانشیس یم دې بارې کې چې یو شي یوز کوم هغې ول ټول انګریډینټس او هر څه ګورم چې څه یوز شوي دي پکې نو بس هسې ګوره که نه دا 2 in 1 والا خبره ده ګوره چې لکه اوس دوی چې ریویوز کوي نو دوی ته پروډکټس فری ملاویږي بالکل او چې بیا چې تاسو چې بیا لکه پروفیشنل میک اپ د چا کوي نو یو الریډي هاف د میک اپ وذ یو نو مطلب دا دی چې تاسو بیا پیسې په میک اپ پروډکټس اغشتو باندې هم نه خرج کیږي هغه خرج کیږي او ډیفینټلی هر یو آیټم خو به نه ورسره نه تاسو ته لوکل کمپنیز به تاسو ته رالیږي او خلک چې کم کلاینټس راځي هغې وایي چې نه زمونږ خو دا لوکل کمپنیز والا میک اپ نه یوز کوو نو هغې دپاره او هر سکن ټایپ هم چینج وي نو هغې به زما ټایپ رول
کولېږي یا به زه خپله یوز کوم زه به ریویو ورکوم کوم چې کلاینټس یي هغې دپاره زه یوز کولو لپاره چې زه نو پراپر بیا راغواړم هغه همدغه د امپورټډ آیټمز چې کوم امپورټډ آیټم زیاتر او اوس خو خیر لوکل هم دونه ښه رالل پروډکټس بیوټیفای بای آمنا شو لوکل هم ډېر زیات شو پېښور هم ډېر زیات هغه دي خو دا ده چې خلک زیات هغه خوښوي نو بس بیا زمونږ بالکل زمونږ لوکل اصل کې بدنام په دې منې دي که نه چې زمونږ خلک کوالټي خرابه کړي شروع کې به راشي ډېر زبردست آیټم به درته راوړي چې دا پروډکټ او واقعي هغه ډېر ښه چې فرسټ ټایم مونږ یوز کو خو چې هغې لږ غونتې ډیمانډ سیوا شي دوی کوالټي وغورځوي حالانکه مینټین ساتل پکار نو هغې وجې بیا دویم ځل منې خلک ډساپوینټ شي ګوره تو به دا کوالټي مینټیننس په هر بزنس کې لازمي دی خو مونږ په پاکستان کې ګورو کنه چې په هر بزنس کې دغه کار کیږي بالکل اوس ګوره که سټیچینګ بزنس دی زما ډېر ګنده ایکسپیرینسز دي شروع کې به د ښه کار وکړي بیا به وروسته کې در سره به هماغه کار به کوي چې کوم هغوی کول غواړي ټیک شو که نو آی نوٹ سیټسفاید هر څه برو خو عادت نه برو بالکل نو مطلب لکه شروع کې به د ښه جوړه به وګنډي هغې نه پس به د جوړې خرابېږي بیا به داسې به بیهیویر به کوي چې نه خیر د بس خبره نشته پیسې د هغوی نه تلي که نه پیسې خو زمونږ نه د کپړه جیب هغوی نه اغوښتي وي تلي نه سټیچینګ پیسې هغوی ورکړي وي که نه او نه د هغوی خوښه ورکې شامله وي بالکل نو بس هغه خو لکه ټول نقصان هم کسټمر ته دی کسټمر او بعض وخت خو داسې وي چې مونږ دومره په مینه باندې یو جوړه اغوستي یا هغه رنګ زمونږ ډېر خوښي یا هغه کوالټي زمونږ ډېره خوښه یا شاته نه ګفټ ملګرو کې چا راکړي برتډې ګفټ اکثر میلاو شي مور راته راوړی داسې یارونو خویندو کې هغه هم چې داسې ټیلر ته مونږ ورکړو اوی شرمه انسان سم زړه مات شي چې زه بیا چېرته هم کپړې نه ورکوم کاش چې ما ته خپله دا هنر زده وی او بیا زموږ پاکستانیان دغه ګیله کوي که نه چې زموږ بزنس نه چلیږي زموږ کاروبار نه چلیږي که نه نو د بزنس نمبر 1 رول چې کوم دی که نه هغه کسټمر سیټسفیکشن دی کسټمر سیټسفیکشن په کوالټي اف سروس باندې کوالټي اف د پروډکټ باندې راځي زموږ نه په کوالټي اف سروس باندې احتیاط کیږي او نه په هغې باندې یو مونږ لکه ورکو ور باندې امپورټنس او نه کوالټي اف د پروډکټ دی نو هغې سره بیا څه چل کیږي کسټمر به ښه زه په دې باندې ډېره حیرانه یم بزنس به کولاو به کي customers به تنه تختی ورله به complaints به راځي and they still do not do anything about it چې دا ولې دا شی زما هم نوټ کړی سیلونز کې ما اکثر به زه لاړم نو دا شی زه چې کله خپل انشاءالله سیټ اپ زما پوره اراده ده کړول نو اول بدای چې کلاینټس جوړ شي نو دا نه ده چې هغه بیا تاسو څنګه هم ټریټ کوئ نو دلته دای چې یو کس تاسو کلاینټ جوړ شي هغه به شروع کې ډېر ښه وکړي بیا اینډ کې بس چې څه وکړل چې دا خو اصل زما کلاینټ ده دغه دا کار ډېر زیات زما نه دی خو زه وایم چې بس کلاینټ سیټسفاید وي که نه سیټسفاید وي ریټینډ وي کلاینټ ساتل په دې باندې ملټي بزنسز دي اوس ګورئ که ستاسو دا بیوټي بزنس دی که نه هغې کې څونه آوټلیټس دي کور په کور اوس خلکو آوټلیټس کولاو کړي دي ټیک شو که نه خلکو سره چویسز ډېر دي یو ځای ته زما خو اوس که نه یو بل رول جوړ کړی دی صرف د یو ځای نه یو کار کوئ هغې نه پس چینج د آوټلیټ زما ماته خو داسې ښکاري په دې باندې په پاکستان کې که تاسو غواړئ که نه چې ستاسو کار لکه ښه وي اف یو وانټ ټو بي سیټسفاید ایز ا کسټمر تاسو یو سټیچینګ پوینټ ته لاړ شئ یو جوړه وګنډئ بیا بل سټیچینګ پوینټ ولټئ ولې چې که تاسو ریپیټ کسټمر لاړئ که نه ستاسو د جوړو بیړه غرقه ده This is what I've learned. تاسو زما خو د وړوکی نه یو درسي دی او بس ماغه ګنډي او ډېر زیات دا درسي بیا موږ ته مخایط دا به ډېر ایماندار وي ډېر زیات ایماندار لکه دلته هم ایون چې اکثر مونږ سودا کوو که نه نو زیاتر خلک دې ته ګوري چې سیکھانو دکان ته ورشه ځکه چې هغوی ایماندار دي نو موږ هغوی له چې هغوی به موږ له صحیح پروډکټ راکوي نو هغه موږ خپل ځان دومره بدنام کړی په کار نه ده چې موږ کوالټي خراب اوس څنګه چې مهنور موږ ته وویل که نه چې دغه شانتې لکه دوی ته یو ټیلر معلوم دی نو اوس ما او تا هم ورته وویل که نه چې موږ له نمبر راکړه چې بیا هغې له لاړ شو نو ګوره دا ورډ اف ماوث څونه امپورټنټ دی بالکل د دې څونه امپورټنس دی چې اوس دا ته نه سیټسفاید ده نو اوس موږ به مخه ټیلر له بس بالکل او دلته ستاسو ایکسپیرینس چې تاسو سیټسفای نه یي د هغه ټیلر نوم خراب شو بالکل نو دا ما ته زه خو یم چې بزنسز څوک هم رن کوي هغوی له پکار ده چې د دې کوالټي مینټیننس خیال وساتي بالکل ښه مهنور ستاسو انسپریشن څوک دی په دې بیوټي بزنس کې نشو خان ده نشو خان ده هغه هم د پېښور نه مردان نه تعلق لري نو هغې بیوټي بلاګینګ شروع کړی نو ما به هغې ویډیوز کتل که نه نو بیا ما ته هغې نه هم اندازه چې دا شی زه کولی شم مخکې یوټیوبر هم ده هغه او دا بیوټي انفلوئنسر هم ده نو هغې نه بیا ما سټارټ واخیستو
نو هغې ته مې به کتل هماغه شانتې ما بیا شروع کړه. ښه د هغې جوړې بلاک ډېر مخکې تللی دی. ډېر زیات. ها مانور ما ځینې خلک لیدلی دي چې کوم چا خپل سلونز دي نو بعض آرټسټ داسې چې هغوی مخ ډېر زیات ګلو کوي او ډېر زیاته خواري یې ځانمنې کړي ویښته بیل مزېدار لاس خپې بیل مزېدار ځینې داسې آرټسټ هم ما لیدلی دي چې هغوی اډو ښکاري نه چې هغوی میک اپ آرټسټ دي یا داسې لکه هغه بالکل آرټسټ نه کوي په دې منې چې هغوی نه د سکن کیر لکه د سکن بالکل کیر نه ساتلی نه چې د هیر ټریټمنټ لکه دا څه فرق دی وای دا تاسو زه خو تاسو چې کم رینوټ کم داسې چې ټولې پیژني که نه او داسې سیلونز ته ورشي هلته به تاسو ته ټول داسې لګي چې ټول به میک اپ کړي وي ښه به ښکلې ده چې کم د عام کورونو مورونو والا دي که نه نو هغې کې به نه وي دا شیز که نه هغې دونه خواري ځکه هغې بزنس دونه دغه نه دی اوس داسې ځایونو ته هغې ګوري هغې ځکه بزنس هم زیات وي چې هغې ته ټول داسې خلک راځي هم دې ته اټریکټ کېږي چې د دې سکن ښکلی دی د دې دا ښکلی دی هغې ته به راځي اوس دا کورونو والا ډیفینیټلي چې دا کور کې بس څه ټایم کار ملاو شو نو هغې نه بیا دا ده چې زه وایم چې دا داسې سیلون زیات ښه دي خو دا دی که نه چې پروفیشنل دا یو که نه کمپلیټ پیکج دی چې د انسان کار هم ښه وي سروس ښه وي او بیا ورسره چې کوم دی نو د هغه خپل اپیرنس ډېر زیات کاونټ کوي ډېر میټر کوي او خلک خو همدغه وي چې دا په خپله شاړه پاړه دا به ما دپاره بس او دا به سم میک اپ دا اصل کې د تاسو دا اپیرنس دونه میټر کوي زه تاسو ته ځکه خو هم بیوټي کانشیس یم زه ډېره زیاته ویښتو باندې به زما ډېر کار و چې داسې نو زه دغه وایم چې هله به تاسو له کلاینټ راځي چې تاسو خپل هم ځان ټیک ساتئ او دې خیر دی او دغې کې خو بیا ډېر زیات به تاسو ځان خیال ساتئ لکه تاسو ته خلک وګورو چې دا جینۍ ده دې له به زو دې نه به میک اپ کوو ما ته اکثر خلک دغه وایي چې موږ له داسې میک اپ وکړه تا ځان له څنګه دې ځای کې کړی نو زه بیا هغه ځای کې دونه کنفیوز یم هر چا سکن ټایپ چینج وي او دغه هغه شانتې نشي راتلی یا هر چا فیس باندې هغه میک اپ هم ډیفینیټلی او هغه شانتې ورته سوټ کوي نه نو بیا هغه ټایم کې لږ ما ته هغه کسټمر لږ هینډل کول ګران وي ها مانور خبره واوره تا ویل که نه کسټمر هینډل کول ګران وي ها اوس چېرته چې اپیرنس خشته پکار دی که نه چې ډېر مزیدار اپیرنس وي چې خلک دې ورته اټریکټ شي هلته چې کوم دی که نه اخلاق هم پکار دی او بیا څه کلاینټس داسې وي بېشک د میک اپ آرټسټ اخلاق به ډېر ښه وي مانو ډېره سویټ مو ته ښکاري ډېره زیاته خو ګوره لکه څه کلاینټس هم داسې وي که نه چې هغوی هم سیټسفای کول لغون ته مشکل وي یا لغون ته داسې هغه ډېر جنجالي قسم کې کلاینټ وي هغه بیا هینډلنګ څنګه کوي هغه اول خو زه وګورم نیچر کې که نه چې دا کس څنګه دی بس هغه بیا داسې چې زه رو ورته تاسو سره به دا خوند کوي تاسو دا یو شیزو کې ستاسو فیس سره رو زه کوشش زما دی چې زه هینډل کوم خو کما ته لګي چې دا کس به لږ ډېر پرابلم کوي نو زه هغه ایوایډ کوم چې هغې له میک اپ وکړم ځکه چې بیا داسې کس نه سیټسفاید کېږي تاسو سم وکوي که نه نو که ما سره خو خیر داسې څه دغه شوی نه دی چې څوک راشي ډېر سیټسفاید هم ځي او کله ما ته کمپلین میلاو شوی نه ستاسو کوم قسمه میک اپ دی زه فلحال پارټي میک اپ کوم او چې کوم دا لایټ میک اپ سیدا کوم کنه برایډل ته زلا نه یم لا برایډل د نه برایډل د پر ډیر زیات سکل پکار دی کنه سکل او هغه چې پوره ټیم وي تاسو سره کنه نو هغه چې ځکه ان شاء الله سلون اوپننګ وشي هغه نه پتا ټول به انوایټ کوم ان شاء الله نو بیا چې د نو برایډل شروع کوم ان شاء الله اوس زما لکه کړي مې دي او لکه زده کړې مې دي خو دا ده چې هغه چې پوره پراپر سلون نه وي که نه نو هغه کار بیا کور کې نه کېږي کور مور کې دا شیزونه بیا نه کېږي چې هغه مانور تاسو د بیوټي کانشیسنس خبره وکړه که نه چې تاسو یې بعض وخت کې دغه کانشیسنس دومره سیوا شي چې هغه انسان لپاره عذاب شي عذاب داسې شي چې هغه نروز باندې خپل واخلي او مدام کله ډاکټر لزا کله یو خوا کله بل خوا ستاسو په خیال څومره لکه د دې معیار څومره کم لیول پورې بیوټي کانشیسنس پکار دی بیوټي کانشیسنس زما داسې تاسو وایم زما داسې و چې زما کله زه ناجوړه شم نو ډیفینیټلی رنګ هم خراب شي انسان او دغه نو زه ټولو ته به دا وایم که نه چې خپل سکن کیر ډېر زیات خیال وساتئ چې ټول جنکې چې هغې فاونډیشن موږ له لایټ کلر ولګوی نو هغه اکسیډایز شي په سکن ګرې شي الټه نو الټه زیات بد لګي نو زه به ټولو ته وایم چې اول خپل سکن کیر خیال وساتئ چې لاندې نه ستاسو سکن سموت وي ښه تاسو ته به بعضې ځایونو کې اړو ضرورت نه وي د فاونډیشن او دې شیزونو نو بس سکن کیر چې زما خو دا ده چې ما سکن کیر باندې ډېر زیات توجه خپل ورکړی وه او کور دا ټوټکې اوپټن او دا شیزونه او خیر امي به هم راته دغه ټوټکې وغیره خول نو هغه شیزونه ما ډېر زیات کړي دي او اوس هم ما هغه کوم او تاسو ته پته هغې څه سایډ افیکټس نه اوس هم ما نه څوک تپوس وکړي چې سیرم زیرم زه ورته ووایم چې دا یوز کړي ځکه چې هغوی کور کې جوړوي نه چې مونږ ته ګرانه ده دا جوړول نو لږ خواري غواړي بیا که نه چې
نو بس بیا دا ده چې کور هغه شي زیات زه وایم چې ښه پخپله چې جوړ صحیح تو به موږ ته بریک دپاره ویلې کېږي بالکل زه وایم چې بریک به واخلو زه قدرمنو یو وړې شان دمې طرف ته چېرته هم مزه موږ سره اوسئ واپس راځو جی ویښه کې یو ځل بیا هرکلی ویوز مهنور خان موږ سره موجوده ده په بیوټي باندې موږ خبرې اترې کوو اور مهنور چې کوم ده نو یو کینسر سروایور هم ده اور لکه ډېر لوی همت چې کوم دی نو مهنور خان کړی دی اور اوس چې کوم دی نو خپل یو زبردست بزنس په کور کې فلحال چلای لګیا ده سمال سکیل باندې دی خو بیا هغې نه پس چې کوم دی نو دا به یو بیوټي سیلون بیا خپل کولاوي او موږ دواړه به هم انوایټ کوي ډیفینیټلی مهنور what is your idea یا meaning of fashion هر چا د پر لغونته مختلف وي که نه ستا په نظر کې what is fashion زه خو چې نن سبا د هغې ته کوم زه وایم چې ډیسنسي چې هر څه ډیسنسي What's look good at you بالکل چې دا مه ګورئ چې کم فنکشن سره به هغه دغه ډېر هیوي شیز به وکړو ډېر دغه زه وایم ډیسنټ چې لږ کام او دغه دا دونه هیوي شیزونه چې دي دا ورته بد لګي تاسو ته پته دا لږ سمپل شیز چې هر ځای کې سوټ کوي که نه لکه اکثر ما خلک کتل ډېر زیات کانشیس یو ډېر زیات هغې وجې نه دونه زیات میک اپ او جیولري هغه ورته عجیبه لګي بیا زه وایم چې لږ ډیسنټي بس لږ شي نو تا ته لګي چې لکه اوس دا ټرینډ راغلی دی په خلکو کې چې میک اپ هم لغونته لایټ پکار دی جیولري هم لغونته لایټ پکار دی اوس خو تقریبا خلکو کې دونه اویرنس راغلی اوس هغه شیزونه کوي چې او یوټیوب او تاسو ته پته دی انسټاګرام نه موږ هم وایو که نه هغه هم ګوري خلکه نو هغې نه بیا خلکو ته دا ده چې اوس پوه شو ډېر جنکو کې هم دا رالو کپړې هم خپله ډیزاین کوي میک اپ هم زیاتره جنکې خپله کوي نو بس رالو اوس هغه ډېر مخکې خو دلته دوه مسلې دي که نه دلته یو خو زموږ د ښځو سیالي ده موږ چېرته واده ته لاړ شئ که نه وګورئ دا به تاسو دواړو هم نوټ کړي وي زموږ ښځې هغه یوې چې د سرو سیټ اچولی بلې به م اچولی که هغه جوړې سره سوټ کوي او که نه کوي خو نه دا نور به سره اچوي چې زه هم سره واچوم یو دا خبرې بله خبر دا که چې ته په پوره کال کې موږ څه قیمتي څیز اغستی نو هغه به یو واده وي په کال کې فار ایگزامپل یو واده دی هغه یو ورځ فنکشن دی موږ به خامخا هغه ایډجسټ کوو په خپل ځان باندې چېرته که هار وي که ګوتمه وي که هغه لوپټه وي خو نه چې دا قیمتي ده چې دا زه وخایم چې ما اغوستې ده هغه بیا بیل شیز دی هغه تاسو هغې نمایش کوئ بیل شیز دی هغه فیشن زما په خیال چې بالکل اوور شي خوندونه کې نن سبا په جنکو کې دا شیز دی چې ما نوټ کړي دي اوس څه ځایونو کې به نه څه ځایونو کې به جنکې ډېرې پوهې دي اوس لکه دونه اوور فیشن نه کوي نه دونه کالي خوښوي جنکې اوس دا چې زړې ښځې دي نو هغې اوس هم هغه د بچو میندې چې هغې اچولي که نه ډېر زیات زما هم دي خوښ زه وایم چې لږ چې کم سوټ کوي ستاسو سوټ سره څه ځایونه داسې چې اوس ناویانې اکثر وادونو کې دا شي زما ډېر زیات بدي شي چې ناوې ای هلته یو دوه درې ناویانې نورې ګرځي هغه دونه هغه ناوې زه وایم چې هغه ناوې به څه وایي که نه چې دا زما واده دې څنګه چل نو ما ته دونه عجیبه فیل کېږي زه وایم چې لکه دا عجزې هغې ورځ ده نن هغه پرېږدی چې هغه ښکلي وښکارېږي تاسو لږ لایټ میک ها مهنور ګوره موږ چې کله چې دا یوټیوب ویډیوز ګورو که نه دا ټوټوریلز چې موږ ګورو نو هغې کې د برونزر او د شمر او د هایلایټر د هغې ډېر زیات بھرمار دی که نه ټیک ده هغه خوند کوي چې کله چې یو ډېر پروفیشنل کس چې کوي او د هغې په استعمال باندې پوهېږي نو ښه خبره ده خو دا دی که نه چې تقریبا هر څوک چې څوک هم ګوره که نه هغوی سره برونزر هم شته شمر هم شته او لګولې هم وي خو ډېر بد ښکاري هغې سره الټه مخ تور شي لګ ورته یا داسې لګي چې بروزډ افیکټ دی دونه ډېرې لګولې وي که نه د دې لغونته ټپس ورکولی شي بالکل زه تاسو ته یو خبر کوم دا چې کم کونټورینګ یې که نه زما په خیال میک اپ کې ټوله نه سکلډ کار او ټوله نه ګران کار چې دی که نه دغه دی نو هغه زده کولو کې هم ټایم لګي ځکه د هر چا فیس بدلي فیس کټس بدلي هغې مطابق تاسو به کوئ دې سره مخ لږ نریښ ښکاري لږ کټس بدل شي نو هغه اوس تاسو یو ټوټوریل دی یو کس وګورئ هغه به خپل فیس مطابق کوي هغه بس تاسو فیس تاسو هغه شانتي وکړئ تاسو سره به ډیفینیټلی هغه بیا بد لګي نو چې که تاسو شوق ای میک اپ ته خپله یا مجبوري وي خپله
خپل کول نو اول ایسته کې یا خپل فیس ټایپ اټ لیست چې نو هغه باندې ځان پوي کې صحیح چې دا کم فیس ټایپ دی کې به کونټورینګ ز څنګه کوم شمر به کم ځای کې لګوم دا هایلایټر به کم ځای لګوم نو هغه بیا صحیح کنه خو چې اوس دا سې سوکو لګي ډیفینیټلی با غلط ولګي لکه تاسو یو اگزامپل راکې مونږ لکه څه غلطي کوو په دغه کې غلطي دا چې چا مخ ډیر زیات لکه غټ وی کنه لکه ګول مخ راوند نو هغه نه ریکول د پاره دومره زیات ولګي هغه شیز او بیا هغه لایټ کول اس نه کوي بس ډارک ولګي او یا بیا بلندډ میک اپ نوي بلندډ نی بلندډ نوي بلند نه کنه دغه ته راتلم زه بلند نه هغه دومره ډیر ولګي او هغه یو لاین کې نو هغه ډیر زیات بیا بد لګي نو زه خو به وایم چې تاسو یا خو په پروفیشنل آرټیست باندې میک اپ کوئ یا ایزده کې خپل اټ لیست دونه ایزده کې چې تاسو خپل میک اپ کولی شئ مطلب دا چې په خپل مخ باندې پریکټس کول پکار دی چې په ما باندې کم یو خلک بالکل دا اوس بعض ځایونو کې ما دا لیدلې دي ټیوټوریالز چې مونږ ګورو نو اکثر میک اپ آرټیست هغه بلش اون لګي نو هغه راوند لګي او ځینی فیسز باندې چې کم دي نو هغه الونګیټډ لګي خو مونږ خلک چې کم دي مونږ چې څه مخ کې کتلې وی لکه زه اکثر دی ودونو کې خزه ګورم چې دوی تیاری کنه ودونو خدا سي ماحول شي هغه یو کمره کې لس جینا کوي ولاړ هغه ځان تیاری یو شیشه ته نو هغه ته چې زه خیال وکم نو ټول په یو رنگ لګي د چا به مخ څنګه د چا به څنګه خو هغه بلش اون په یو طریقه لګي او بیا واقعي څوک خخ کاری او څوک شرمې ځان بالکل ها ورسره ویوز ګوري د یخنه موسم دی او ریډ لپسټک از ا مسټ هاف هر فیمیل د پاره ٹھیک شو کنه خو یو پراپر ریډ لپسټک اکارډینګ ټو د سکن ټون هغه به انسان څنګه به چوز کوي مطلب دا خو نشي کېدای کنه چې all shades of red واخلا ټول ټرای کا او بیا هغه نه پس باقی به فالتو بشي ضایع بشي او یو چې کوم دنو چرته انسان به سلیکټ وکړي کړي چې او دا په ما باندې خلګي نو څنګه ریډ لپسټک به انسان به چوز کوي ځان لپاره چې تاسو فیر ټون دي یو تاسو یو ځای ته لاړ شي ریډ کې ډیر زیات شیډز دي دومره شیډز دي زه خپل کنفیوز شم پکې نو زه چې چوز کوم زه هم چې ما سره خو هر ټایپ اوس ریډ شته چې اوس تاسو سونه لایټر سکن ټون دی کنه نو دونه برایټ کلر واخلې ای تاسو سره خلګي چې سونه ډارکی سکن ټون کنه نو لګ ډیپ کلر زما په خیال به زیات خلګي تاسو سره چې سونه برایټ لګوي با عجیب لګي نیون ټایپ به لګي پس تاسو سکن باندې نو لګ ډیپ به لګوي کنه او چې سونه فیر سکینی نو هغه دونه لایټ تاسو ریډ لګولې شي دا چې بلیک کلر نی ډیپ ریډ چې کوم هغه یو لګولې شي ها ګوره لکه دا چې کوم دا رسټي ریډ دی دا شاید لګونته ډارک سکن جنکو د پاره دی رسټي کلرز چې کوم دي یو میرون او یو دا دغه دا چې نه دا تاسو ته پته فیر ټونز والته یو دا بینیفیټ دی چې هغه هر کلر یوز کولی شي ډارک ټونز کې لګ دا خیال کول غواړي چې هغه تاسو ته پته لګي کنه پیرنټس کې لخکاری لګ دغه نو انیون کلر شو لګي ډیر لایټ نو هغه بیا خنه لګي ځکه لیپس کلر ډارکی او دغه نو بیا هغه سره پته لګي لاندې کنه نو هغه دې لګ ډارک کلر یوز کوي چې بیا هغه خطا سو د فیر کلر خبر وکړه فیر اینڈ لولی والا اشتهارات هم ډیر زیات دي او خلک ورپسې بالکل لیونی شوي دي کنه هغه مخکې زمانہ کې ماته لګي چې اوس لغونته خلک اویر دي اصلور قسمه کریمونه به راغون به اوسم لګي او ته اوسم چې چرته هم لاړه شم ګورم سلور 15 شپک کریمونه یو ځای شوي وي او هغه دې ته نه ګوري چې د مرکری لیول بسوي دي کې دومره ډیمیجینګ دي دا سلفر ایگزیکټلی د هر څه بالکل خیال نه خو وی لګي او چې یو ځل سکن سپین شي باز بیا دوه درې ډبی راغواړي دوه دا خو خلکو ته د ډېر زمانې نه پته ولګېده چې د سره سکن نری کېږي مو خرابېږي او بیا هم خلک استعمالي ما خو اوس خلک پوي وي چرته پوي دي دا سپینواله نه دی دا زمونږ دلته سټانډرډ جوړ شوی چې سونه سپین یې دومره بخښتې حالکه موږ نه انډرسټینډ کوو دا چې بیوټي لایز ان د آیز اف بیهولډر او هر انسان سره خپل سکن ټون مزه کوي کاغذ کانه دی هغه شان خون کوي چې ځان ډیسنټ اوساتي سم ک سپین دی نو هغه سره خپل قسم میک اپ او هر څه مزه کوي نو زمونږ د خلک چې کوم دي کنه فیمیلز دونه کریمز راواخلي لکه دوی وایي چې دا بیوټي کومه دا بس سپینواله دی او ځان سپینول دي هغوی ته به ووایي سر به دې ورته سپین شي چې خیر دې مه لګوه دا زه خو هر چاته وایم چې ګورئ مه لګوئ دا سکن خرابوي او تر دې پورې چې رزلټ سیم راشي که نه چې کله پرېږدي دا د دوی سکن منې داسې توروالی شان داغونه ښکاره شي سپاټ سي ایگزیکټلی زه ورته وګوره ستاسو سکن یې کمزورې کړلو اوس په دې باندې هر یو څیز ډېر زر اثر کوي تر دې پورې چې نور هم پرې لګي سکن هم خرابېږي لګیا دی هغوی وایي چې نه دا دوباره ولګو بیا نو بیا شروع کړي
او دې باندې لکه په یولو باندې به ستړی شي چې ګوره دا یو سکن لاړلو بیا بل لاړ شي بل د سکن نه ریکېږي او دونه افیکټ ورس دي خو دوی وایي چې نه بس لکه موږ سره بله لار نشته ځان د سپینولو حالانکه چې کوم خشته ښکلی سکن دی که نه هغه چې هر یو سکن ټون هم وي کلیر سکن چې بالکل صفا وي چې پمپل فری وي دا کم چې اوس تاسو فین لولی خبره وکړه د دې دومره زمونږ پاکستان کې خاص کر دومره هر یو جینۍ فین لولی به المارۍ به ډک وي او د هغې هر پروډکټ فیس واش او دغه اوس هغې چې دونه په خلکو دغه راواغستو چې دا جینکوله سکن ته به هغې دې نه کینسر جوړېږي دې کې چې کوم نو هغې خپل نوم چینج کړو اوس ګلو اینډ لولی شو فین لولی نه پوره هغه بینرې لګېدلې وي هغې نه نو پکار د دې نه دا جینکې زده کړي چې وګورې چې دا دی بدل کو دا نوم دونه غټ برانډ دی کله نه یوز کېږي نو دومره خرابې کوي دا سکن یو لیر لري شي دا تاسو څنګه خبره نو بیا په دې چې تاسو اوس فاونډیشن لګوئ که نه هغه پورس ته ورشي او هغه به څونه خرابې کوي ډیفینیټلی دا خو کیمیکلز دي ټول او بیا چې هغې نه پس بیا دې دا لګوي نو سکن کیر باندې زما په خیال د دې نه زیات توجه ورکړي او سیرمز آیلز او دا شیزونه لګوي نو هغه زیات لکه مانور نو څه لګول پکاري سکن کیر لکه اوس زما رنګ فار ایگزامپل خراب شولو او زه وریډیم نو زه وایم چې دا 3 4 5 شپږ ډبې مې راغوښتې وې نه دا شی د دې په ځای زه څه وکړم د دې په ځای د دې نه اوایډ کولو لپاره چې سن بلاک ضروري دی بالکل که انور وي او که نه وي اکثر خلک وایي چې اوس خو نور نه او داسې ده خو نور خامخا لکه اوس ډرټ مې نو هغې ډرټ نه بچ کېدو دپاره فاونډیشن نه مخکې د موئسچرایزر نه مخکې سن بلاک ضرور لګوئ هغه تاسو بچ کوي ټیننګ نه نو هغه ټین کېږي به بالکل نه سکن هغې نه پس باقي هم که بیا ستاسو ټین کېږي سکن نو لیمن او هني چې دی نو هغه یو ځای کې ډبي کې فرش کې کېدی بس هغه لګوئ سهار او ماښام هغې سره هم دونه برایټنګ کېږي سکن ځکه چې لیمن داسې ایجنټس دی چې ډېر برایټ کوي سکن زموږ خلکو ته دغه د سپینولو مشوره د دې ټپس ورښایي چې دوی کریمونه نه راوړي بلیچنګ افیکټ هم دی که نه بلیچنګ افیکټ دی دا مانور ګوره لکه څنګه چې لکه زموږ میاندې وایي که نه چې دونه ډېر څیزونه په مخ باندې دونه میک اپ مه لګوئ چې سکن خراب شي په دې باندې چې موږ اکثر کتلی دي که نه د ډېرو خلکو ډېر لارج پورز وي هغې باندې که نه که فاونډیشن هم ولګېږي که نه لږ ساعت پس په هغې کې سوري سوري جوړ شي بالکل باقاعده هغه پورز ښکاري که نه نو یو خدا دی چې د میک اپ استعمال کم پکار دی خو چې چاته چې دا لارج پورز والا پرابلم وشي نو هغه بیا څنګه کور کوي به لارج پورس خو دا دی چې د دې پرابلم دپاره خو اول ډرمټولوژیست له خامخا ځئ به چې هغې که څه ټریټمنټ وي نو هغه به هم تاسو سره کوي بیا میک اپ نه اول خامخا एकदम خو دا تللی نه شي لږ ټایم به اخلي نو میک اپ نه اول پرایمر ضرور لګول هغه پورس تاسو فل کی هغه د دې خپل سکن ټایپس پرایمري نو هغه تاسو پورس بالکل فل بکی نو ای د پاسه فاونډیشن لګوي بالکل پورلیس وي بالکل پته باندې لګي نو بالکل هغه سموث وي پرایمر ډیر خلک پیژنیم نه نو پرایمر چې نه لګیدلې زه پرایمر نه بغیر کله میک اپ نه کوم ځکه هغه کې تاسو سکن او فاونډیشن کې یو لاندې یو دغه راشي شیلډ راشي پرایمر چې کوم دی نو هغه د سترګو دپاره او مخ دپاره بیل وي بله چې آی میک اپ دپاره هم یو پرایمر وي که نه هغه پرایمر نه هغه چې دی هغه هم پرایمري خو هغه کلرډ پرایمري دا کلر لیسي که نه دا داسې چې دا تاسو پورز ډک کړي د پاسه یې تاسو فاونډیشن لګوئ چې کوم آی میک اپ دپاره پرایمري یا کلرډ چې لاندې تاسو هغه برایټ شي هغه ځای چې پای کلرز پرومیننټلی ښکاري بیا ابیل شیز دی او دې سره چې کوم دی نو هغه بیس هم لږ زیات ټایم دپاره پاتې کېږي ډېر زیات ټایم لانګ لاسټینګ میک اپ لانګ لاسټینګ ځکه شي چې وګورئ ستاسو پورس کې نه ځي نو هغه فارم پروت وي که نه او چې پورس کې ځي نو هغه بیا کندې شي او کریک شي نو بیا ټیک نه لګي پرایمر خو مست دی هر یو ده کې یو موئسچرایز سکن او یو بیا پرایمر مانور ایز ا میک اپ آرټسټ یو ډېر مطلب یو میک اپ آرټسټ دپاره که نه ټول نه لوی چیلنج صحیح چې سیټسفاید وي ستاسو کسټمر سیټسفاید ډیر زیات میټر کوي چې تاسو نه یو کسټمر خوشاله لاړ شي او وایي چې دا او بیا چاته به اوس تاسو ته درځي خبر وکړه چې تاسو ته زه وایم چې ښه دی داسې واغه هم ډېرو خلکو ته وایي چې دې جینۍ ما میک اپ کړی دی او ډېر ښه دی نو دا زموږ له یو چیلنج هم وي چې هغه خوشاله لاړ شي نو دا ډېر ګران کار هم دی هسې نن سبا خلکه سیټسفاید کول ډېر مشکل دی ډېر ګران کار دی بیا ښځې میک اپ دغه کې سیټسفای کول انتهایی ګرانه ده لکه پهله به درته همغه مهنور خبره که نه چې څنګه تا میک اپ
کړي دغه سی وکړاله نو چې هغه شان ورلو کې ډیفینټلی هغه په خنه لګي خو هغه باندې هغه پویږي نه چې وی کې نو بیا د نسه شادو جوړه کړي دا باغې بیا خبر نو زه دغه د پاره چې ما ته څوک داسې وي زه ورته چې ما باندې بلیف کې کنه چې ما دونه خپل میک اپ ځان ته کړی طالب هم کوم نو چې ما ته پری دغه میک اپ خپل شنه بیا اند کې سټیسفاید شي ما هغه شانته ها یو بل چیلنج چې کوم دی کنه هغه دا هم دی ور سره کنه چې ځان انسان اپډیټډ ساتي اپډیټډ د پاره بیا خامخا ډیر زیات لکه نور ویډیوز بم ګوري ور سره نور کورسز بم کوي هغه ډیر ټایم کنزیومینګ دی نو دا ټایم مینجمنٹ بیا څنګه کیږي ټایم مینجمنٹ اصل کې دی کې دا کاری چې زم کم بلاګینګ کوم کنه نو مونږ چې دی کې اکثر ټرند ضروري چې یو دا یو میک اپ کو یا یو اکټر میک اپ وي یا یو اکټر یا فلم راشي کنه نو هغه میک اپ ډیر ان شي بیا مونږ هغه ټوټوریل زموږ ګورو خپل میک اپ آرټیست چې یو ځل لاس چلېږي کنه هغه بیا پوهیږي چې مونږ اوس دا څنګه کولی شو یا څنګه به کوو بیا دا دونه ډېر ټایم کنزیومینګ نه دی وشي خو یو ځل تاسو بس یو لیول پورې ورسئ چې تاسو ته لګي چې زه اوس دا کولی شم اینه پس دا عام نوي لوکس چې راشي نو بیا ایډجسټ کړي انسان صحیح ښه مانور یو دا خبره مو کوي بعض میک اپ آرټیست چې وي نو هغوی خپل یا خپل پروډکټس پټوي د کلاینټ نه او یا هغه ته ټپس نه ورکول غواړي very good point دې باره کې تاسو څه وایي نو زه په دې باره کې دا وایم چې دا ما کتلې دي نوٹ کړي مې دي او بلکې معلوم خلک راشي نو ماته وایي ته کم پروډکټ یوز کې زه به ورته بالکل ووایم چې دا پروډکټ خو هغه یوز طریقه هم بیا ورته لغوستل کنه نو هغه خلک وایي چې دې موږ ته دا شیز ونه خولو او زما چې څه خیال دی وایي کنه خلک وایي تاسو ته اوس تاسو هغه شانته بیا یوز کولی شئ پروفیشنل طریقې باندې یا نه نو هغې کې بیا خامخا لکه ما ځینې جارز باندې اسم نه بالکل هغه لکه دا هغه زه نیگیټیو انټینشنز د دې تاسو ته وایم کنه چې what is your message about that چې هغوی دې وجې نه ویل غواړي چې یا به دوی به بیا مونږ له راضي نه او که مونږ ټپس ورکړل نو دوی به هر څه په کور کې کوي مه کوه چې راضي دی خوا نو مه ښایه ورته نو هغوی نه ښایي هغوی خبرې پټوي او کېدای شي د ډېرو خلکو دا دی ځکه زما هم دا شیز نوٹ کړی دی ډېرو دغې کې what do you feel about that زه خو به دا وایم چې که وایي که نه ای فایده تاسو ته نشته هغه پروډکټ تاسو هغه شان یوز کولی نه شئ که تاسو نوٹ کړي چې یو سیلون کې تاسو له میک اپ کوي یو کس به نه کوي دوه درې کسان به لګیا هیر سټایل سره هم ډېر زیات فرق راځي میک اپ کې نو هغه ټول پیکیج وي هغه سیلون هغه میک اپ بیل دغه که نه هغې ډیفینیټلی پوهېږي چې کم پروډکټس کم سره مکس کول دي هغه تاسو ټول اغوستی هم نه شئ یو دغه دپاره او بیا یو کور کې دا کاري چې ټول یو فاونډیشن وي هر چا سکن ټایپ وغیره بدل وي ښه مانور یو شارټ میسج ورکړه پلیز شارټ میسج په ټولو ښځو ته به دا وایم چې سکن کیر ډېر خیال ساتئ او نور چې د دونه کانشیس هم نه دی پکار انسان چې بس تاسو سیټسفاید یې نو هغه سیټسفاید چې کله یې تاسو علاوه چې خپل سکن ټایپ کې تاسو سیټسفاید هر وخت څوک میک اپ نشي کولی چې خپل سکن ټایپ کې او نور خپل بیماری دغې نه به ټولو خلکو ته ویل غواړم چې څوک ناجوړ هم دي یا د چا کور کې داسې څوک ناجوړ دي چې ماحول ښه ساتئ او یو ډېر سپورټ ستاسو ورته ضروري دی چې سپورټ یې نو هغوی به انشاءالله دا هېڅ هم نه دي بیا دا تھینک یو سو مچ تھینک یو تو به تم شارټ ورکړه زه هم بیا شارټ ورکوم ټایم نشته یو ساده خبره به ته دغه کوم چې د خپل ځان نه مطمئن اوسئ کم رنګ باندې کم اندامونه چې خدای درکړي دي هغې نه مطمئن یئ ځان ته ژوند مه عذابوئ او کله هم چې درته لږ غوندې لګي چې څه مسله تاسو سره ده نو بل سره شیر کوي که هغه ډاکټر وي که هغه یو ملګری وي که هر څه وي د خپل ځان خیال وساتئ خو دونه بیوټي کانشیسنس او دومره یو حد پورې پرفیکشن نه دی پکار چې تاسو خپل ځان ته ژوند عذاب کړئ ښکلی ژوند تیر کړئ صحتمند ژوند تیر کړئ تھینک یو سو مچ توبه او زه به هم د توبه میسج به لږ فارورډ وکړم به او زه به دا ووایم چې انویسټ ان مایند باډي اینډ سول مطلب انسان ته چې کله روحاني سکون ملاو وي ورسره قلبي سکون وي بیا ورسره چې کوم دی نو جسماني سکون هم دغه شان دی ملاویږي او ذهني سکون چې کوم دی نو هغه ډېر زیات امپورټنټ دی چې دا ټول انسان چې کله چې انسان مطمئن وي او په سکون کې وي نو اتوماتیکلی په مخ باندې هغه ګلو راځي او د انسان په شخصیت کې چې کوم دی نو نکھار راځي نو بیا ډېر زیات میک اپ ته ضرورت نه پروزي بالکل دا خبره ده موږ به بل پروګرام پورې اجازه راکړئ خپل ډېر زیات خیال ساتئ د الله په امان